هر انسان سره سره مصیبت کې دی او هر انسان سره سره بیماری کې دی او هر انسان سره چا سره معاشي چا سره جسمانی چا سره مالی چا سره عزتمندو خاندانی گھریلو او نجی زندگی کې مختلف تکلیفات سره هر سړی مخامخ دی او سره سره تکلیف سره مخامخ دی دی تکلیف حالت کې څه کول پکار دی او حدیث موږ ته سوی د نبی اسلام راهنمایي سره یو خوندور حدیث درته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی راشي زه ته د الله رب العزت یو څو خبرې کوم چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سره کړی دي نبی اسلام په خپل موږ ته بیان شوی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمای سمعت ابو القاسم وی ما د قاسم پلار سردار دو جهان نبی علیہ السلام نے اوریدلی دي یقول ان الله عز وجل قال یا عیسی انی باعث من بعدك امة ان اصابهم ما يحبون حمدوا الله وان اصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې الله رب العزت یوزل عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وی اے عیسی زبستا د امت نه بعد کې یو بل امت پیدا کوما او په هغه منګه او تاسو ته یادې زبستا د امت نه بعد یو بل امت پیدا کوما هغه کې به یو عجیبه خاصیت وي هغه خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت زمنګ او استاد صفاتونه الله رب العزت یو جلیل القدر پیغمبر عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تکي دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دی چې پړون باندې ویلا سراخ کولو هغه به الله سترګې ور کړی چې د خاورو په مرغۍ باندې ویلا سراخ کولو په اسمان کې بالو وتا او برګي بیمار باندې به چې چف وکړو الله رب العزت پاغله صحت ورکاو او مړی باندې به چې دم وویلو او کلمات به پیلو الله به مړی راځوندې کو دا سه پیغمبر دی نو داغه امتم الله ته ډیر ګران دی خو عیسی علیہ السلام تعالی وی اے عیسی ته په ما ډیر ګرانی او ست امتم را باندې ډیر ګران دی خو زه ته یو بل خبره کومه ستاسو امت نه پس نور خلک را روان دي عیسی علیہ السلام ته یا الله سوق دی او څه خاصیت دی وی پاږي کې یو خاصیت ته خلق پرې د خاصیت واورا یو صفت دی پکې ان اصابهم ما يحبون کچرته اغوی له زده څه شی ورکم چې اغوی سره مینه لري دا اغوی د پسند مطابق اغوی له څه ورکم وی هغه خلق به فورا وی الحمدلله دا اغوی په خپل بدای مثلا زول حسن ورکم چې دا کله د حسن تذکری کوي وی الحمدلله مال الله ډیر حسن را کړی دی که زول مال ورکم وی الحمدلله یار الله مال هر سره کړی دی که زول بچی ورکم دا به وی الحمدلله زما ډیر خسته بچی دي نو هر وخت الحمدلله وای ځکه دا صفت زمون الله د عیسی علیہ السلام ته بیان کړی دی نن زمون په خلو باندې الحمدلله نشتا نو دا زمون په امت کې د هغه کسانو صفت دی چې کوم الحمدلله ډیر وای نو الحمدلله به وایو کنه ان شاء الله تاسو ټول الحمدلله چې موږ هم دې صفت کې راشو کنه بیا وای الحمدلله بیا وای الحمدلله علی کل حال یا الله په هر حال کې و عیسی و کله چې هغه څه خیر خېګړو کوم و هغه الحمدلله وان اصابهم ما يكرهون هغه خلق او عجیب خلق دي چې کله زو سره سدسه حالت براولم چې دا غوي خوخ نه بیماری شوا دغه بدم نشوا دغه رنګ سه قحط شو دغه رنګ حالات خراب شو بیماری رااله وې سبق احتسبوا وصبروا وې هغه وخت به وي دا خلق وي مړه زه خیر دي الله موږ له پدی باندې اجر راکړي احتسبوا وی دی به دې کې ثواب غني وصبروا دی به صبر کې ولا حلم ولا عقل ولا علم او عجیب خبره تکوم هغه بس عالمان نه او حلم به سره نه وي حلم او علم به سره نه وي عیسی علیہ السلام وی فقال یا رب كيف يكون هذا ولا حلم ولا عقل یا الله دا سم عجیب خبره عالمان بمني عام دکانداران خلک بوي او دومره به پويږي چې په کار به الحمدلله وي او چې ثبت کارو تراپی شي وي زمانہ په دې باندې الله موږ له اجر راکړي او صبر وکړي او علم او حلم به سره نه یعنی باقاعده مدرسو کې به سبق نه ویلي او الله رب عزت ته یو بل عجیب خبر وکړه عیسی اعطيهم من حلمي وعلمي زبا اغه خلق لا د خپل حلم او د خپل علم نه علم ورکما دی امتیانو نو دی وجه عزتمندو دا امام حاکم رحم الله دا حدیث راغسته دی او په شرط د بخاری باندې د بخاری په شان حدیث دی نو صبر
او الحمدلله ویل دومره لوی عمل دی. ان شاء الله د نن نه پس به خپل درجه مطابق چې کله د صبر ختم شي بیا یا الله الله ته مو دا الله ته یا الله زما صبر ختمي خدای پاک نور صبر راکې نشته دی یا الله زمانه دا پلانې مصیبت لري کی. نو دا مې ته بیان کړو چې کله انسان دی حالت ضروري سی بیا ته الله مصیبت لري کوي چې کله د صبر تماميږي خو دا ټایم کې دا الله ته سوال وکړي.